الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وصفوته من عباده أجمعين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ألف ألف مرة وبعدد كل ذرة. والحديث رواه الإمام المبجل الإمام الترمذي في سننه. قابل صدر احترام صدر مجلس پدې مبارک اجتماع کې ډېر معزز علماء کرام او طلبه نظام او په اسلام باندې ډېرو مینو ډېرو درنو محترمو مسلمانانو ورو بناته موري او زما د اسلام ډېرو محترمو خویندو او د دین ډېرو پاکو طالباتو معلمات. د مدارس وجود دا د الله پاک په طرف نه لوی نعمت دی. مدارس دا په یو ملک کې هغه حیثیت لري چې کوم حیثیت د انسان په وجود کې د ملا د تیر لري. د انسان د ملا په تیر کې تیر خو ډېره غټه خبره ده، یو یا دوه محرم بې ځایه شي نو بیا دی ډېر په تکلیف. دغرنګې زموږ معاشرې ته د مدارسو ضرورت دی. د دیني مدارس د بناتو د بنینو کردار زموږ د معاشرې نه وباسلی شي نو د هغې ملک حیثیت پاتې نه شي. څونه بچی دي په دې مدرسو کې چې هغو د شپې الله د ژړې ژړاګانې کوي. څونه طالب علمان دي په دې مدرسو کې چې هغې د شپې ژاړي الله ته او د الله تعالی نه غوښتنه کوي. په یو ملک کې چې داسې خلک چې د شپې الله ته ژاړي دغه ملک الله نه روانوي. نظام الملک دا د آل سلجوق وزیر تیر شوی او ډېر مضبوط وزیر و. د نظامیه په نوم باندې مدرسې جوړه کړې وې، مدرسه نظامیه، او 70 مدارس یې جوړ کړې. په هغې کې بعضې مدرسې خو انتهایي غټې وې، لکه د نیشاپور مدرسه، د بغداد مدرسه،
امام غزالی منتخل کو سبق ویل امام ابو اسحاق الاسفراینی منتخل کنت مدرسین پاتې شوي لوی محدثین محققین علما د هغه ځای نه وتلي یو بیر د هغې وخت بادشاه وګونه شا ډک کړم او ورته وایي چې دې مدرسو څه ضرورت دی دونه غټ خرچ پې کېږي دروانې کا ستا د ملک ډېره غټه سرمایه خوري بادشاه ناپوهه هغه دا اراده وکړه او وزیر نظام الملک یې راوغوښته وی دا مدرسې بندې کړه هغه ورته بادشاه سلامت ستا د ورځې د ملک حفاظت څوک کوي لږ په دې مې پوه کا نو بادشاه ورته په جواب کې وایي چې ما خو ډېر غټ فوج تشکیل کړی د ملک د تمامو سرحداتو حفاظت دا فوجیان کوي هغوی سره اسلحه وي مسلحین چې د ملک خلاف کله حمله کوي نو دا فوجیان د هغې خلاف کاروایي کوي او د ملک د سرحداتو حفاظت کوي بیا ورته دا فوجیان د شپې څه کوي ودی آرام کوي ځکه د ورځې ستړي شي وي ستا ملک ته د شپې هم د سرحداتو حفاظت شته او که نشته وي او د ملکم حفاظت د شپې هم پکار نظام الملک وزیر ورته وایي په الله مې د قسمي څنګه چې د ورځې حفاظت ستا دا فوجیان د ملک د سرحداتو کوي نو د شپې دغه طالبان الله ته جاړي او ستا د ملک د سرحداتو حفاظت کوي نو که دا مدرسې دې بندې کړې بیا به د ملک پاتې نه شي ملک به دې تباه برباد شي د دې وجې نه مدارس دا زموږ د معاشرې ډېر غټ ضرورت دی شیخ الهند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندي رحمت الله علیه چې د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث او حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی به فرمایل هغه ته شیخ الهند مو وایه هغه سره ظلم دی هغه ته شیخ العرب والعجم وایه د ټول عمر د اسلام جنډه اوچته کړې وه د انګریز خلاف جهاد کړی وه توجه غواړم ستاسو او اخره کې هندومان جزیره کې 3.5 کاله قید تېر کړو چې راووته نو موډه خو د ده په یو جلسه کې به په زرګاو خلک شریکېده او ده به په خپلو جلسو کې څه وي وایي زه په دې تمام عمر کې د 2 خبرو نتیجې ته رسېدلی چې د مسلمانانو په ژوند کې 2 خبرې وي غیر د دې خلاف چرې نشي کامیابېدی لومبنۍ خبره دا ده چې مدرسې کلو کې کوڅه په کوڅه کلي په کلي محله په محله باندې مدرسې کلو وی تر څو پورې چې مدرسې د مسلمان په ژوند کې وي نو مسلمان کامیاب او که د مدرسو کردار د مسلمان د ژوند د معاشرې نه ووته مسلمان تباه برباد او دویمه خبره به دا فرمایله چې د قرآن درسونه کولو کې که هغه په قاعدې باندې که هغه په تجوید باندې که هغه په ناظرې باندې که هغه په حفظ باندې که هغه په تفسیر باندې د قرآن درسونه کولو کې تر څو پورې چې قرآن جمدی وي غیر قومونه ستا خلاف شرک نشي کامیابېدی دا 2 خبرې وي هغوی به فرمایل زما د تمام ژوند نه چوړ دا 2 خبرې نو د مدرسو موږ ته ډېر غټ ضرورت د غیرو همیشه دا کوشش چې مسلمان کمزوري کړي او د مسلمان د کمزورۍ لپاره بنیادی خبره دا ده چې د دې تعلق د دین او د دین د اډو سره ختم او د دین مضبوط اډې د اسلامي مدرسې چې ستاسو د بچي او بچی پکې سبب وایي چنانچه د غیرو دا کوشش دی چې مدرسې ختمې کړو حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمت الله علیه د دارالعلوم شیرګړ شیخ الحدیث او بانی د مولانا قاسم صاحب حفظه الله والد صاحب یو بیره د هغوی په بیان کې زه پخوا ناست وم هغوی فرمایل وي د انګریز د راتلو نه مخکې بنګال کې 80,000 مدرسې وي بنګلادیش کې وی کله چې انګریز راغی شپه ورځې کوشش وکړو چې د اسلامي مدرسې ختمې کړه نو د ګوتو په شمار 100 مدرسې پاتې شو نو غیر د ټولو نه غټه دشمني چې کوي هغه د مدرسې سره هغو ته پته ده چې انقلابي خلک د دې نه راوچتي تاسو د اسلام په 1400 کاله نظر واچوئ تاریخ باندې انقلابي خلک د دې پوځونو اوچت شوي دي د دې مدرسو نه اوچت شوي دي
او دا صرف د سړو نه د زنانو هم دا حال لیکل. د ټولو نه لوی عالمه حضرت سیدتنا عائشه رضی الله تعالی عنها دا د ټولو نه لوی عالمه او زنانو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه عظیمه هستی وه چې د پیغمبر علیه السلام نه ډېر زیات احادیث روایت کړي دي. علما فرمایي 2210 احادیث حضرت عائشه پیغمبر علیه السلام نه اخیستي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها رخصتی د پیغمبر علیه السلام سره د 9 کاله په عمر کې کیږي او 9 کاله مسلسل د رسول الله د مدرسې په منځ کې وخت دی. 9 کاله د پیغمبر علیه السلام سره طالب علمي کې حضرت عائشه او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده کوي نو د حضرت عائشه عمر عین 13 کاله په ځوانۍ کې لکه څنګه چې یو طالب علم فارغ شي. حضرت عائشه 13 کاله عمر کې وجه پیغمبر علیه السلام د دنیا نه پرده و فرمایله. 9 کاله وسره علم حاصل کو او د هغې نه پس 48 کاله د حدیثو په کرسۍ ناسته وه او د رسول الله احادیث طالبانو ته خورول. چنانچه 2210 احادیث د حضرت عائشه امت ته رسولي او دې کې دا هغه احادیث دی باندې چې کو چېرې هغه احادیث د حضرت عائشه رضی الله عنها نه وي نو امت به بالکل په تیاره کې تر قیامته پورې پروت. ډېرې مسلې داسې وي چې لویو صحابو حضرت عمر صاحب، حضرت علی صاحب، حضرت عثمان صاحب، حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب، حضرت کعب بن مالک صاحب، حضرت ابو درداء صاحب رضی الله عنهم اجمعین هغو ته به چې پته نه وه مور بي حضرت عائشې ته به رجوع کوله او بیا به چې هغې کومه فتوا ورکړه نو حضرت عمر صاحب وفرمیل کو د دې خبرې خلاف چا وکړو نو هغه به جرم وي. هغه له به زه دره ورکوم، کوړۍ به وله ورکوم. هغه د حضرت عائشې د خلاف قول فتوا نشي ورکول. دونه مضبوطه فتوا به وه د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها. تمام خصوصیات د علم پکې موجود وو. حضرت عائشې له الله پاک ډېر خصوصیات ورکړي. د نورو بیبیانو په نسبت به اکثر فخر هم د تحدیث نعمت په طور باندې کوو. یو پیر فرمایل زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیبي یم چې د هغې اخري لاړه زما د لاړې سره یو ځای شوې. روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سکرات الموت کې دی، وفات کېږي به لږ وخت پس. حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر د حضرت عائشې رور کور ته راغی تپوس له پیغمبر علیه السلام هغه ته داسې وکتل په مړو سترګو باندې. د عبدالرحمن بن ابي بکر صاحب په لاس کې مسواک و، مسواک ته پیغمبر علیه السلام ډېر خوښ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک په انتهایی خوښو. د دې وجې نه فرمایي چې زما په امت باندې مسواک واجب کېدی نه، هسې نه چې واجب شي پې ضروري شي پې نو په واجب کېدی پې نه منه ما د هر مونځ سره به مسواک وهلو. د دې وجې نه د امام ابو حنیفه صاحب نه هم دا یو قول راغلی دی. شاه ولی الله صاحب په حجت الله البالغه کې دا تحقیق کړی دی. علامه عبدالحی لکنوي صاحب